د تحصیل مندڼ د لرې پرتې پسمانده او غریزي علاقې امازو 10% روډونه کچه دي، کم ته چې د بارانونو له وجې نقصان رسي او بیا د تګ قابل نه وي. د پشکال په تیرو بارانونو کې خراب شوي روډونو باندې ټیمې مندڼ د بحالۍ کار شروع کړی چې پکې اکثره ټیک شو او په باقي کار روان دی. عامو خلکو ته په دې تکلیف او په شکال کې دا سړک زموږ ډېر وران شو. د دې خلکو ټولو هم د ربط او د ټوریزم سپاټ چې کوم بره جوړلی د سیل کوونکو سیلګرۍ په دغه کې چې څوک راځي هغه ټولو خلکو ته په دې لار د تګ راتګ چې کوم دی نو ډېر زیات مشکلات وو. تر ډېر حده پورې الحمدلله هغه مشکلاتو کې کمی راغی. مقامي خلک وایي چې د بارانونو پس په روډونو د تګ شان نه و، هر ځای کندې کپرې وې چې پرې د مقامي آبادۍ سره سره سیلانیانو ته هم مشکلات وو. د ډبان اختر کم روډ چې دی دا زموږ د ویلج کونسل مین روډ دی، نو په دې کې پوره یو هفته د ټیمې د طرف هغې ټیکټر رالیږلی وو، هغې پکې یو هفته کار وکړو پوره. اوس د هغې نه وروستو د ترینانو روډ چې کوم دی په هغې کې کار روان دی. د هغې نه وروستو چې نور کوم کچه روډونه دي انشاءالله ټولو کې به کار کېږي او ښکلی کار پکې وشو ماشاءالله. دې نه مخکې چې داسې کار نه وشي. په دې حواله ناظم مندڼ نصیب خان وایي چې موږ په عوامي شکایاتو اکشن واغستو او د کچه روډونو مرمت مو شروع کړی، خو ولې پکار ده چې حکومت دغه روډونه پاخه کړي چې د عوامو مشکلات په مکمله توګه ختم شي. کال خو بارانونه هم دا ډېر زیات وو او زموږ د امازو دا روډونه چې کوم دي ټول کچه دي، دا ټول د بدمرغه ټول خراب شوي. اوس موږ وله ګاډۍ رالیږلې دی انشاءالله تعالی چې څه طرفونه وشو. د ډبان اختر دا طرف وشو، اوس دا ترنیانو دا طرف دی په دې کې لګیا دی. پله پکې څه وشو کتې غاړې ته پکې تر دغه پورې وشو او انشاءالله تعالی چې داسې یو روډ بني چې انشاءالله تعالی چې هغه به مو پرېږدو او بالکل د هغې مرمت به کوو. هغه به انشاءالله د دې عوامو دپاره دې دپاره به د چلند دپاره د ګاډو دپاره دا به موږ جوړو انشاءالله. کچره حکومت د امازو په روډونو توجه ورکړي او دا پاخه شي نو د امازو ښکلا او د مابڼ تاریخي اهمیت سیلانیان ځان طرف ته متوجه کولی شي چې به ورسره مقامي خلکو ته د روزګار مواقع په ګوتو راشي. عمران بونیری، خیبر نیوز، امازی بونیر.